د الله رسول فرمایي درې کسان د زړه د سوي دي، د رحم قابل دي چې رحم ور باندې وکړي. اول سړی د الله رسول فرمایي مالدار و بیا غریب سو، ښه مالدار ښه ژوند الله ورکړی، بل ورځ ټول دیوالي سو لاړ، کور موټران عزت باډیګاټان ګنمینان موبایلان او دفتران ګرد جنو لاړو. د الله رسول فرمایي پر دا سړي تاسو رحم وکئ، خیال کوه، دا مه کوه چې دی اوس روپۍ نه لري نو لحاظه څه خاص خبره نه ده، نه چې کوم الله ورکړي وي هغه جنې واخیستلی، چې چا جنې اخیستی وي هغه بیا بېرته ورکړي. دا عزتمن اوسېدلی دی، بې عزته کوې بیا نه. او دویم سړی د الله رسول فرمایي یو عزتمن سړی دی هغه بې عزته شي. عزتمن سړی، مشر سړی، عاجز سړی، محترم سړی دی. نن وروره په یو خبره کې یا یې ویډیو رالی، یا یې کلیپ رالی، یا یې وایس رالی، یا ویډیو کال، یو بل شی رالی، بس دا دې باندې رحم وکړئ، داسې مه کوئ. ډېر حضرت عمر فاروق فرمایي د مشرانو تر غلطۍ ورتېرېږئ، د مشرانو تر غلطۍ ورتېرېږئ، ځکه دا عزتمن خلک یې. نو عزتمن چې کله بې عزته شي هغه ډېره درنه خبره وي. او دریم د الله رسول فرمایي د زړه د شوي هغه عالم دی چې هغه د جاهلانو په مجلس کښې وځي، د جاهلانو. لکه چې څنګه یو امام دی د مسجد، ستا دا متولیان اوس د قیامت علامه د مسجدان جوړېده، یو پنځه مسجدان به د الله دپاره یي، نور ګرد د ځانو د نفس دپاره دي، د قوم دپاره دي. نو دغه امامان څومره لوی لوی علما دي، شیخ الحدیث و شیخ القرآن یې، لیکن د یو بې غیرت سړي متولي په لاس کښې وتلی، دا شیخ الحدیث په دغه محراب کې در بې عزته کوي، دا شیخ القرآن په دغه محراب کې در بې عزته کوي. ټیم پرته دی مولوي صاحب جومات نه کوي، ولې نه کوي؟ هغه مشر دوژخي نه دی راغلی در اوسه پورې. څومره پته خبره نه ده. ملګري راته ویل مولوي صاحب زه امام وم، بیا اکسیډنټ مې وکړ، بیا شمشه ماته سوه، 10 میاشتې زه په څکېدلو وم، زه د ولاړو نه وم. نو یو ځای چې امام وله ما په مابین جواب راکړ، مولوي صاحب تا ته اجازه ده، حالانکې ما څوک درلودې چې لمنځونه یې ورکول. ولې یاره نو نسي کېدلی مولوي صاحب، نو نسي چې جوړ سو بیا یې حال را وکړئ. مال ولا که یا تی شرم لري یا زه لرم. او زملا راته ویل مولوي صاحب 1000 روپۍ راکړې، ها مقتدیانو پر مخ 1000 روپۍ راکړې. دومره وشرمېدم، مال خدای پاکه کشکې مړ وای. ته داسې وکړې دا مردار زریان مې نه دی، دا مش د خلکو پر مخ مه راکوئ، ګر سره راکوایم ما که راکوئ په عزت یې راکړه. ورسې وګورئ په پاتا کې تر ټولو ذلیله مولوي صاحب دی. د چا پلار مړ دی هغه هم لاړې صدقه یې سر ولګوئ، د چا زوی مړ دی هغه هم لاړې صدقه یې سر ولګوئ، د چا ورور مړ دی هغه هم لاړې صدقه یې سر ولګوئ. بس مولوي صاحب نه چې انو د دروغو دعاوې دي، الله پاک اللهم اغفر لحینا، دروغ زنانو په درواغو مې ګزاره ده، هغه مړی په درواغو بخښئ. بس نو مولوي صاحب ساره تر ماښامه مه کوئ، مه کوه. که ستا دا رویه وله نو زما د خوا هغه ده، په خدای په ذوالجلال دې مې قسم و، نبزدګر ویلې داسې غسل به درکړم چې نه به مردار یې نه به حلال یې، داسې به در کوم. زما عزت کوه، ستا د عزت به خیال ساتم. او که ته ما ته په کم نظر ګورې، د سپي په نظر به درته ګورم. حاجي یې، ملک یې، خان یې، سردار یې، 3 روپۍ لرې، ماجت یې را جوړ کړی دی، دا ټول یې در ګرځوم. مه کوئ، داسې مه کوئ. او بیا د واده په ورځ مولوي صاحب ډېر ذلیله نه د ډول والا روپۍ معلومې دي، د ساز والا هغه معلومې دي، د اشپز هغه معلومې دي، هغه د درواغو ګلان چې پر موټران لګولي هغه معلومې دي، هغه د درواغو په جیبو کې نه ازمنو چمن والا چې بیا هغه ملا ور وتړي او زریان مریان دا ګرد معلوم دي. یو هغه غریب نه دی، د خدای بیچاره چې نکاح یې ور وتړله. خدای پاک ما ته داسې وکړئ چې 1 لک روپۍ راکوئ، که دې په عزت راوړې د 2 لک روپۍ عزت یې کوم، که نه د هغه لک روپۍ به در ګرځئ. و هر علم ته ما داسې به نه کوې، زما د عزت په خیال ساتې. تا ته به 1000 روپۍ ډېرې معلومېږي، ما ته خپل عزت ډېر غټ معلومېږي. په واده کې ملا څونه ذلیله دی، او بیا په چیش کې په پاتا کې. ما درته ویلي یو ورځ هغه یو ځای ولاړو واده لر، واده له چې ولاړو خیر، نو هلته خیر نکاح مې وتړله، اخر کې دوی ټول سره ولاړو، زه بیا په رخصه کې رالم، په رخصه کې رالم. نو د هغه ورځ ما ته الله عقل هم راکوي چې پر سجده راته مړه سئ، په لا اله الا الله کې مې ومنم. هر څو غټان یاست، غوړان یاست، دا خبرې به نه سره کوو. صحیح سلو د دغه غریبانو خیال وساتئ. که څوم ډېر نایان غریبان بیا ما بل کار نه لري، نو مولوي صاحب دا خبره وکړه، ټیک ده، صحیح ده، زه به ستا خیال ساتم، ته یې مه ساته، ځکه موږ ته یوه برادري یو. خو تاسو داسې وکړئ. صحیح سلو د الله رسول فرمایي د عزتمن سړی چې بې عزته سو خیال یې ساته، د زړه د سوي دی، مالداره سړی غریب سو د زړه د سوي دی،
او عالم چې د جاهلانو په مجلس کې وتی د زړه د سوي الله دې ویل اورېدل قبول منظور وکړي الله دې پر دې تور مشته د عمل کول توفیق راکړي پر دې تور مرګ واړو چې مرو دا ویلا اله الا الله